بیٹھنے کے لیے بہترین انتظام اسٹوڈنٹ ٹیپو ماڈل سکول اینڈ کالج کابل داغه افتتاح نن کیږي. راځئ ما سره اوسئ چې تاسو ته دا افتتاح وښیم. اگر آپ دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کو سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ کر اسٹڈی کرنا یہ ایک ان کے لیے سہولت ہے، اور اسی طرح گرمیوں میں وہ نیچے بیٹھ سکتے ہیں. یہاں پر مطلب یہ سائے میں ہے اور یہ سردیوں کے لیے ہے. تو کیا نظارہ ہے، بہترین ہے. اس ماحول میں اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه شیرین زاده یم او دا ټایم په ټیپو ماډل سکول اینڈ کالج کابل کې موجود یم. زمونږ سره د سکول پرنسپل صفدر علي عزیز هم موجود دی. نوی بلډینګ ته رالو چې په دې حوالې سره د څه تاثرات دي، څه خیالات دي او څه سهولیات ورکوي سټوډنټس ته. ټایم راکولو شکریه سر. څه وایې په دې حوالې سره؟ نن افتتاح وشوه، نوی بلډینګ ته تاسو رالی، باقاعده کلاسونه هم شروع شو. پکې ناول خو ته زه مبارکباد در کوم چې دونه معیاري بلډینګ تاسو دلته کې په کابل کې دا کو زمونږ بچو ته، زمونږ دغه سټوډنټانو ته تاسو یو ښه سهولیت ورکوئ. تھینک یو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو زه شیرین زاده صاحب ستاسو د میډیا ټیم ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په خپل مصروف وخت کې دلته رالی، موږ له وخت راکړو. زمونږ د دې نه مخکې په 2018 کې ګرلز اینډ جونیئر سیکشن هغې دپاره هم موږ خپل بلډینګ جوړ کړو. په هغې باندې په هغه ټایم کې 6 کروڑ روپۍ خرچه راغلې وه او هغه بلډینګ هم زمونږ خپل بلډینګ دی. په هغې کې هم بهترین سهولیات تاسو په خپل لیدلی دی. نو بیا زما بل چې دی نو خوب زما دا و چې یاره موږ بوایز سیکشن دپاره هم خپل بلډینګ جوړ کړو. دا بلډینګ د دې نه مخکې چې نن دا سیکشن زمونږ په رینټډ بلډینګ و او هغه د کابل هسپتال سره و، نو زمونږ د دې بلډینګ نه لرې هم او ته راتله او نګرانۍ په دې کې به ډېر دغه مشکلات و. نو بل دا چې د سړی خپل بلډینګ جوړ کړي، هغه د خپل ویژن مطابق په هغې کې پرپز بلډ کړي او هغه د سهولیات چې دی نو هغه پکې سړی د ضروریات مطابق ورکوي چې د سټوډنټس څه ضروریات دي، د ټیچر څه ضروریات دي، د ټیچنګ څه ضروریات دي. نو هغه ټول خیال چې دی نو هغه په دې بلډینګ کې موږ ساتلی دی او دا سټیټ آف د آرټ بلډینګ موږ په خپلو وسایلو کې لکه کوشش کړی چې دا بهترین بلډینګ وي. په دې باندې 10 کروڑ پورې خرچه راغلی ده او فی الحال په دې کې چې دی نو زموږ سره د کلاس 4 نه والا د سیکنډ ایئر پورې میل سټوډنټس صرفي، ځکه چې زموږ سره د پلی ګروپ نه والا د کلاس 3 پورې چې دی نو دا سټوډنټس په ګرل سیکشن کې، بیا چې کله 4 ته هلکان پاس شي نو هغه بیا موږ بوایز سیکشن ته راولو. نو په دې کې د کلاس 4 نه والا سیکنډ پورې بوایز نو دې نقشه اصل کې د 4 چتو ده. فی الحال کې 2 چتو موږ فینیشنګ وکړو او زموږ ضرورت فی الحال پوره کوي. دا نور به بیا په قلاره باندې جوړو که خیری. صحیح. ما اصل کې بلډینګ کو ته نو ډېر ښکلی زیات بهترینه نقشه ده او د هغې سره سره دلته پکې ما یو دغه وکړو چې سټوډنټان په جیمې کې انور ته به ناست او په ګرمۍ کې چې کوم دی خره سوري د لاندې به دغه ځای ناست سبق به وایي. نو دا یو ډېره ښکلې آیډیا ده. سر دا راته ووایئ چې بلډینګ کې څونه کلاسونه دي یاره او څه سهولیات دي پکې؟ په دې کې فی الحال چې دی نو 16 کلاس رومز دي، 14 کلاس رومز دي او د دې سره پرنسپل آفس دی، وایس پرنسپل آفس دی، ډایرکټر آفس دی، ریسپشن دی، اکاؤنټس آفس دی. دا ټول جدا جدا دي لپاره رومز او هالز دي. لایبرری ده، د لیبز لپاره جدا جدا رومز دي، د فزیکس کیمستري بایو چې دی نو د جدا جدا رومز دي لیبز او کچن پکې هم دی او واشرومز چې دی نو دا موږ هم په هر چت باندې جدا جدا ورکړي. جنرل چې نو هلته کې هم دي.
دغه مخامخ چې تاسو ته ښکاري دا ټک شاپ دی او د ټک شاپ له پاسه چې دا پریر هال دی چې کله د سکول ټایم کې د مانځه وخی سټوډنټس هم او ټیچرز هم په دغه کې به مونځ کوي صحیح او د تلاوت موقع په کې جو دی کې به قرآن شریفونه دا پکې پراته دي ټیک بالکل بهترین دا راته وایي سر لکه بلډینګ خو تاسو ډېر ښکلی جوړ کو خو څه کال چې کوم دی د میټرک چې کوم دغه وشو اعلانات وشو بورډ وکړو ډېر شکایات دي پرایویټ سکولونو ته هم سرکاري خو جو خیر څه نه وایي خو پای کې پوزیشن ستاسو څه دي سر پوزیشن خو کلاس 10 کې چې دی نو زمونږ 1159 باندې زمونږ سکول ټاپ شوی دی او بورډ خو صرف ټاپ 3 پوزیشن اناونس کوي خو لکه زمونږ د اندازې مطابق چې دی نو زمونږ د سټوډنټ چې دی نو دی 7th پوزیشن یا 6 یا 7 راځي او ورپسې دویم چې دی 1156 دی نو د هغې هم داسې 7 یا 8 پوزیشن راځي ایگزیکټ ما ته ځکه نه د آیډیا نشته ځکه چې بورډ نه اناونس کوي او لکه خو موږ د دې نمبرونو اندازه لګو چې را فرست پوزیشن په دې دی سیکنډ په دې تھرډ په دې دی نو زمونږ دغه شان کلاس 9 کې چې دی نو زمونږ 577 مارکس دی ټاپ بیا پسې 575 او د 500 نه باو چې دی نو سره 50 پورې کم از کم سټوډنټس دي دا شان په 10 کې چې دی نو دا 1000 نه باو چې دی نو دا سره 50 پورې پلس دا سټوډنټس دي دا بوائز کې هم ښه مارکس راغلي دي په ګرلز کې هم صحیح سر اسې آخري سوال مې نه چې خلک دا وایي چې د پرایویټ سکولونه د کاروبار دپاره خلک کولاوي او بزنس ته یو قسم لا په دې حوالې سره څه وایي ټوټل سټوډنټس تاسو سره څومره دي ټوټل سټوډنټ خو زموږ سره 1600 پورې دي دا دواړه سیکشنز چې ملاو کو بهترین او دا خبره خو خیر څوک چې څه هم کار شروع کوي نو پای کې دغه مد نظر چې یاره زما معیشت چې دی نو هغه سره ښه شي که نه نو دغه خو پکې د دغې نه موږ انکار نه کوو خو لکه دې ته به هم ګورو چې کاروبار خو ډېر خلک کوي هر قسم کاروباري خو هر کاروبار والا چې دی هغه پیسې ګټي خو چې د معاشرې له پکې څه ورکوي که نه نو ټیک ده موږ به پکې ځان له هم پیسې ګټو خو موږ معاشرې له څه ورکوو څه آوټپوټ زموږ څه دی نو دغې ته سوچ کول پکار دي بل لا چې موږ که پیسې وګټو نو موږ په دې باندې لګو ګرل سیکشن د بلډینګ ما خبره وکړه د دې بلډینګ خبرې مې وکړه که نه نو زما خپل کور که څوک وګوري نو په هغې کې دومره سہولیات نشته دومره ښکلی هغه نه دی دومره د ماربل یا د چپس او دا څیزونه په هغې کې نشته ساده دی څومره چې ما په دې باندې خرچه کړې ده که نه نو دا زما د تعلیم او د سټوډنټ سره مینه ده چې زه دې له سہولیات ورکړم دې ته زه ښکلی ماحول ورکړم که نه نو پیسې به ما ګټلې خو هغه پیسې په دې باندې چې ما څومره ولګولې که دا 10 کروڑ روپۍ ما په بل څه کې انویسټ کړی دی ډېرې پیسې به دې ګټلې څومره به مې ګټلې تاسو ته اندازه ده که نه ټیک ګرانو کتونکو پرایویټ سیکټر کې زمونږ چې کومې تعلیمي ادارې دي هغه بهترین خدمات ورکوي دا بله خبره ده هر نمونه خبرې کېدای شي هر نمونه خلک کېدای شي خو صفدر علي عزیز خدمات د څه نه سپټ پناه نه دي هغه دلته کې یو ښه خدمات زمونږ بچو ته زمونږ دلته سټوډنټس ته ورکوي زه امید لرم چې دا بلډینګ به هم زمونږ د نوي جنریشن په جوړولو کې یو اهم کردار ادا کوي او خلک چې کم زمونږ په دې باندې اعتماد دی هغه به دې برقرار ساتي ما سره اوسئ د افتتاح کېږي هغه راته ښیم څه وایي نن ټیپو ماډل سکول کالج کابل کې چې کوم دی د نوي بلډینګ د بوائز سیکشن افتتاح وشوه څه وایي دې حوالې سره بسم الله الرحمن الرحیم زه په دې مرحله کې محترم صفدر عزیز صاحب ته مبارکباد پیش کوم هغه د تعلیم په دنیا کې یو لوی نوم دی او حقیقت دا دی چې خپل ژوند د دې نوي کل د تعلیم او تربیت لپاره وقف کړی دی زموږ په کابل کې چې کومې نامې ګرامي ادارې دي په هغې کې ټیپو ماډل یو اداره ده او دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې دی یعنې کم وسایل ولا خدای پاک ورکړي دي په ځای د دې چې په هغې باندې سړی د دنیا ټووري وکړي او په هغې باندې سړی نور څه هغه وسایل دی الټه په دې خپل تعلیمي سفر ښایسته کولو باندې لګۍ خرچ کوي دا ډېره خوشایند خبره ده دا د دې خپل میشن سره د خپل مقصد سره د هغې سره هغه اخلاص دی کمیټمنټ دی په دې باندې موږ هغې ته مبارکباد هم پیش کوو او خراج تحسین ورته هم پیش کوو او امید لرو چې دا تعلیمي سفر او دا د رڼا د پلوشي دا په دې وطن کې په دې کلي کې دغه شانتي روا دوای
دا ښایسته ماحول، دا ښایسته صورتګري، دا به د یو نوي عزم او د یو نوي ولولې نوید ګرځي. ډېره شکریه، ډېره مننه. مسجد انجینیر انور علي زموږ سره موجود دی، چا چې دا بلډینګ ډیزاین کړی دی د ده په نګرانۍ کې دا جوړ شو. څه وایې انجینیر صاحب، څه خصوصیات دي پکې نور مزید لګولي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه انجینیر انور علي خبرې کوم، کابل کې سپیس ډیزاینر په نوم باندې زما آفس دی. زمونږ خو چې په دې سکول کې په خپله باندې ما یو 15 کاله ټیچینګ هم کړی دی او جی، او نو الحمدلله راته مره فخر خبره ده چې په یو کوم ځای کې ما مطلب ټیچینګ کړی دی او د هغې هغه ډیزاین هم زه کوم ځای کې چې په هر یو بلډینګ کې څه نه څه کمزوریانې او څه د هغې زما کوشش دا و چې مطلب مونږ ته په کوم ځای کې څه مستې راغلي دي هغه مونږ د دې نه وباسو. زمونږ سره کلاو هالونه دي، د هغې نیچرل وینټیلیشن ډېر په ښه طریقه سره مونږ کړی دی او جی، او وسیع بلډینګ دی او باقي لام د هغې ورانډې مونږ داسې کړی چې دلته یو ورشي او د ماشومان ته څه تکلیف نه وي. نو زمونږ خواهش دا و چې مونږ دلته په خپل علاقه کې یو داسې ښه بلډینګ جوړ کړو چې سبا ورځې دلته یوازې مطلب سبق نه نور هم په هغې کې مطلب یو سړي ته قدرتي غونته سکون میلاو شي. بالکل جنن د ټیپو ماډل سکول اینډ کالج او کابل افتتاح وشوه. دا کیمپس چې دی ډېر زیات ښکلی او یقین وکړه چې داسې بلډینګان او داسې ځایونه ما او بیا هغه د تعلیمي ادارې لپاره زه صفدر عزیز صاحب د مخکې نه چې کله داسې دغه شوي نو موږ ول راغلي یو او ډېر عزتناک او ښه سړی دی او د تعلیم په حواله باندې د صفایۍ او د دغه لپاره ډېر ښه الله پاک دی داسې نو خلک ډېر کړي چې هغه زموږ د دې ملک د دې خاورې او د دې دپاره داسې کوششونه تعلیم په مد کې کوي. نو زه نن ډېره بهترین یو لوکیشن او بلډینګ دی د وړو دپاره او ډېر واضحه دی. درخت लगाना صدقہ جاریہ ہے، اگر زیادہ سے زیادہ درخت لگ جائے تو بچوں کے لیے ہر قسم کے سکون آنے والے اور موجودہ بھی